سپید چجی یعنی کم کم ځای به زه یاد کم دا ډیمیج دي مطلب د بدن یو اندام یې مرته نه دی پرېښی. بالکل هم په دې باندې په 26 تاریخ باندې پنج د مې میاشت وه او د دې یو خاوند راغی او ورسره د هغې پلار او ورور ورسره دلته کې را موږ سره دا راپورټ کړو چې یاره زما کور والا دي او هغه د کور نه بېدرکه شوي دي اوتې چونکې هغوی نه بیا موږ د چاچی سره په دې لیول باندې لکه ریلیشن کنه د دوی چې کوم مودی دا راپورټ کړو دا غې نه خدا دغه چیرې لکه دا ملزم آصف دی. شروع کوم په نامه د هغه رب چې ډېر بخونکی او مهربانه ذات دی. دا ټایم کې زه د چارسدي ضلع خانمۍ پولیس سټیشن کې موجود یم. د اختر شپې او د اختر په ورځ دوه وقوعات دي چې اول د 496 ده، بیا په دویمه ورځ باندې هغه 302 ته کنورټ شه. زه به د خپلو ګرانو کتونکو ته د دې واقعې متعلق دغه تذکره وکړم چې الله تعالی خو زمونږ دپاره چې کوم شیز حرام کړی دی مطلب هغې کې د انسان دپاره فایده نشته. مونږ ته په اسلام په دین په معاشره کې څه حدود خلې شوي دي چې مطلب خور سره، مور سره، ترور سره، چاچی سره دې سره ستا نکاح په هیڅ شان نشي کېدی. خو مونږ زه به دې پیښې ته بده پیښه خو به نه یم خو شرمناکه به ورته ویم چې مونږ دومره زیات پرېوتي وو چې لکه مونږ دا رښتې هم هیرې کړي دي. دا واقعه شوې ده د اختر په ورځ مرډر شوی دی. ایس ایچ او خانمۍ ما سره موجود دی، ورسره د دیو ټیم موجود دی، مرزا صاحب هم موجود دی. د دې کیس متعلق په تفصیلا خبرې کوو چې دا وقوعه څنګه شوې وه، بیا دیو ملزم ته څنګه ورسېده او څه ستونزې څه مشکلات دیو ته راپېښ شوي. اول خو زه تاسو ته ډېر داد در کوم چې ماشاءالله تاسو یو بلایند مرډر کیس چې دی هغه تاسو ټریس کړی دی، ملزم هم نیولی دی. دا وقوعه د کم تاریخ وه؟ دا زنانه چېرته پرته وه؟ څنګه وجلی شوې؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. دا په 26 تاریخ باندې پنج د مې میاشت وه او د دې یو خاوند راغی او ورسره د هغې پلار او ورور ورسره دلته کې را موږ سره دا راپورټ کړو چې یاره زما کور والا دي او هغه د کور نه بېدرکه شوي دي اوتې چونکې هغوی نه بیا موږ دا تپوس وکړه لکه ستاسو په چا شک شبه یا څه خبره اتره شته؟ نو هغوی وي چې یاره زما یو لیورزی دی، وراره مې دی او د ښځې لیورزی و، هغه چې کوم دی زمونږ په هغه پوره یقین چې دا د ایستې ده. نو هغې مونږ یې کې اف آی آر درج کړو 496 میں کې پرچه ورکړه په 26 تاریخ باندې. بیا مونږ دې کې ریټ وکړو لاړو هغه دغه ملزم کور ته آصف نوم دی. دې کې مونږ لګیو خپل ایفرټس هم کول. ما سره شاه خالد خان کوم د انویسټیګیشن ټیم مونږ پکې منډې ترډې شروع کړې دې کې وګرځېدو. مونږ ته په 27 تاریخ باندې انفارمیشن شو چې یاره دا جینۍ چې کومه ده دلته کې یو لاش پروت دی، یو جینۍ لاش دی او هغه وفات چا دلته کې غورځولی دی. بیا مونږ سپاټ ته لاړو هغه ځای کې چې معلومات هم وکړو نو مونږ هغه لاش روچت کو ریسیو هم کو اسپتال ته لاړو. هغې دوران کې بیا هغې پوسټ مارټم او دغه شو. بیا مونږ خپل دغه وکړو نو چې کله مونږ دې وارثه راوغوښتل دې له نو هغوی تصدیق د دې وکړو چې او دا زمونږ لاش دی. اچھا دا تصدیق چا وکړو؟ د خاوند یې وکړو؟ شناخت د څه نه وشو؟ ویلی کېږي داسې چې د زنانه چې دی دا هغه ملزم د دې دپاره کوشش کړی چې دې باندې تیزاب اړولو کوشش هم کړی چې مطلب د دې شناخت کې پولیس ته هم اسانتیا نه وي نور ورساته. بالکل جی. مونږ چې کله د خاوند راوغوښتو نو د دې چې کومې کپړې وي او کومه لباس هغې اچولي نو د هغې نه دې شناخت وشو. بیا د ملزم د دې د شناخت مټولو دپاره په دې باندې تیزاب هم اړولي او دا بیا چې کله مونږ دا وروسته نو وارثې ووي چې او دا زمونږ خپل زمونږ لور د والد صاحب یې موجود او خاوند یې موجود. مرشد خان دا راته ووایه کله چې خلکو کله د جرم نیت کړی وي قتل کوي
نو د اول ځان ته د پناه ځای کتلی مطلب دی پټیږي ورکیږي دغه کیږي د ملزم ته به تاسو څنګه ورسېدي چې مطلب دا د کړی دی او بیا هغه د اعتراف هم وکړو چې یو دا ما په دې بنیاد باندې وجلی ده؟ الریډي دا جی د ملزم چې موږ سره و دا په اف آی آر کې نامینیټ مو مونږ خپل ټیم چې کوم دی مونږ ټول په دې کې لګیو ګرځېدو په ځای انفارمیشن یو په دغه سی ډي آر باندې مونږ ورسره کار وکړو. مونږ ته د لوکیشن ملو شو په هغې باندې بیا مونږ تغبۍ سایډ ته لاړو دا مونږ هلته کې اریسټ کو د هغې نه پس مونږ دا راوستو بیا حوالات کې بند کو لکه څونه ساینسي دغه چې د پای په دغه باندې او د خپل ټیم افرټس په وجود باندې وشو. مرشد خان دا زما د کتونکو ته ووایه چې مطلب دا کوم ملزم چې دی دا د زنانه څه کېدو او د دې د قتل اصل وجوهات څه وه؟ اصل کې د ملزم چې کوم اسف دی نو د کوم زنانه چې وه دا د چاچي کېده او د دې نه مخکې د دې سره افیر او د مینس کې پکې د دام ویلې وی چې یاره دوی څه دي په ما باندې تعویضونه او یو شی بل شي دا شي نه به م کول نو زما د دې ریلیشن بیا هغې نه ختم شوی دې ما سره بقایا ریلیشن نه ساتو نو د دې د وجې ما دا قتل کړم ده چې یاره ما دې ته وی چې ته ما سره ریلیشن ولې نه ساتې وی چې زما واده شوی د واده نه مخکې دې سره اصل کې د دې ریلیشن په دې په وجه دا د قتل کړی ده. شاه خالد خان ماشاءالله تاسو هم چې سره په موقع باندې موجود هم وي ځایونو ته هم تللي وي یا څومره مشکلات په دې کې راتله اکثر خو داسې وي چې لکه مړې خراب شوی وي هغه مسخ شوی وي یا بیا تاسو هغې کې کوشش وکړئ د شناخت دپاره ملزمانو ته رسایۍ دپاره کوشش کوئ معاشرتي لحاظ کې دا کم چې دا موږ دا درنې رشتې دي زموږ د چاچي داسې وي لکه زه به ووایم چې دویمه مور غونته کې وي دې باندې لږه روشني واچي چې دا شي زموږ په معاشره کې ډېر زیات پیلاویږي. بسم الله الرحمن الرحیم. بالکل تاسو ډېره ښایسته سوال وکړو. وړومبی خو چې کله د اف آی آر وشو موږ دغه وکړله چې یاره لکه چاچي سره په دې لیول باندې لکه ریلیشن که نه د دوی چې کوم مدعي دا راپورټ کړی د هغې نه خو دا دغه وه چې یاره لکه د ملزم اسف دی نو هغه وخت کې موږ ذهني طور ډېر دغه شو چې یاره لکه زموږ معاشره دومره ګیره هوا ده ولې زموږ سره لکه په تربیت کې دومره د ماشوم او دغه کمی دی چې لکه موږ دې حد ته رسو چې موږ له نه خور نه مور نه چاچي لکه چاچي ستاسو خبره ده خو د مور ځای نیسي چاچي شوله ترور شوله دا قسمه رشتې دي زموږ چې کوم هغه اقدار دي د پښتو د اسلام نو هغه خو موږ له دا اجازت نه راکوي هغه خو ډېر خواږه دغه دي دا خو ډېر خوږې رشتې دي خو زه به دا ووایم چې یاره زموږ په تربیت کې ډېر زیات کمی دی په تعلیم نه په تربیت کې کم چې تربیت د ماشوم کېږي نو په هغه کې ډېر زیات کمی دی نو لہذا د خپلې معاشرې ته مور پلار ته زه یو ریکویسټ کوم چې د خپل ماشومانو د خپلو بچو په تربیت باندې خاص توجه ورکوي چېرې د انساني کم اقدار چې کم دي کم چې د رشتو کم هغه خوږوالی دی کم د رشتو اقدار دي حق دی چې هغه خو صحیح طریقې سره ادا کېږي. شاه خالد خان چارسده همیشه په هشنغر باندې یادیږي او دا د پښتنو زه به ووایم چې دا د ټولو پښتنو نه یو ډېره ګرانه او یو ډېره درنه سیمه ده زیاتره دلته داسې واقعیات پیښیږي دا ماته ووایئ چې دغه واقعه کله وشوه پیله راغو ورکه وه بیا د ورکې نه مړی ته وړې ده ستاسو خپل انالیسس څه ویلی چې مطلب دې سره څه شوي دي څه نه دي شوي دا رتوې تاسو خو ملزم هم اورېدلی دی ملزم خپل بیان کې څه وي چې زما د ښځې سره کله نه تعلق او د تعلق نه بیا مرګ ته څنګه وړېدو دا خو چې کله د اف آی آر وشو د هغې نه پسته چې کوم زموږ د انویسټیګیشن ټیم او زموږ خاص کر ډي پی او صاحب او ډي اس پي صاحب د دوی چې کوم موږ سره په دې کې کوارډینیشن او کم تعاون کم زموږ رهنمایي کړې ده د هغې په دغه کې موږ دغه ته ورسېدلو ملزم ته خو د ملزم د بینا مطابق د دې سره د دې ریلیشن و خو چې کله دا خبره مرګ ته رسېده نو د مرګ وجه دا وه چې کله هغه بیا هغه ډیمانډ کوو نو هغه د زنانه نه پوره کوو نو او د سره دا یاره وه چې یاره که دا اوس د معاشرې ته زما دغه شي نو زه بدنام شم نو د هغې وجې چې کم دی نو یو پکې دا فیکټر و دویم فیکټر دا و چې د زموږ په دې معاشره کې یو بل ناسور دی چې یو نه ځمه نو بل ته ځمه تعویضونه پیران د خدای او د رسول خاطر کوي زه وایم چې دې جعلي پیرانو دې تعویضونو زموږ ډېر کورونه تباه او برباد کړل ډېر کورونه تباه لکه دې کې یو فیکټر هغه طرف ته ځي چې هغه ملزم په خپل دغه کې دا وایي چې تعویضونه راباندې کېدل او پلان کې دا وی او ډنګري دا ویلې
نو آیا د دې دا کوم چې مقتوله ده د دې خاوند نه دغه څه معلومات حقیقت میلو شو چې دا بشرته ته یا کوډ والا سره یا تعویذونو والا سره ملاو د دې څه تحقیق شوی یا څه کلو میلو شوی؟ بالکل د دې مونږه چې کم د دوی کور والا او کم دغه والا دغه کړه نو هغه کې د سپیکټر نه راځي مونږ ته څه معلومات تر اوسه پورې نه دي په لاس شوي چې آیا دا برشتیا تلله او کنه بتلله خو داسې شواهد نه دي میلاو شوي چې دا به د پیرانو لتلله راتلله خو اني هاو دا ملزم چې کم دی نو دوی بتلل. مرزا صاحب تاسو سره به زه خبرې وکړم اکثر چې تاڼي ته خلک راشي نو دا پیله ابتدایي ریپورټ ویه دا تاسو سره چې دا کم دا کامیاب ځوانان ولاړ دي د هغې د کامیابۍ هغه پیله سیړۍ چې دی هغه تاسو یې مطلب تاسو ته راشي سړی سټیټمنټ ورکوي هغه سټیټمنټ کې سړي ته اندازه کیږي چې د دې کیس پسې اصل حقیقت څه دی محرکات څه دي سیکشن اف لا ورته تاسو ګورئ ټولې لارې د مرزا صاحب تاسو ورته ګورئ تاسو پیله کې څه داسې لیدلي چې دا خلک راغه څنګه معلومېده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. کله چې دا نواب شاه راغی او د موږ سره کمپلین کولو نو باندې سچو سره نوټس کې راوستل خو دا نواب شاه په ډیر زیات ابسورد حالات کې و نو چې د پوزیشن ته مو کتل ما د ستای کې سچو صاحب خبر کو سچو صاحب په موجودګۍ کې موږ په یاد درج کو باقاعده پاغه باندې موږ کار شروع کو دا تقریبا د عربي پر ودی رپورټ راغلی تقریبا 9 بجې لګ بګ دا شانته د نو مې په یاد چا کو د سچو صاحب په موجودګۍ کې او بیا سچو صاحب एकदम په دې باندې شروع واغښت افسرانو په کوم باندې نو د اختر په ورځ چې کوم دی نو بیا موږ په دې کې لاش برآمد کو او دا سیکشن اپ 496 مې په ځای باندې بیا موږ 302 درج کړ. زبا خپل ګرانو کتونکو ته دا ویم بلکې د خپل خبرو په الفاظ په خاتمه به هم دا وکما چې مونږه چې کوم معاشره کې کوم ځای له پریوتی کوم مقام له مونږ پریوتی مطلب مونږه ټول هغه حدود کراس کړی دي خاص کر د رشتو لکه دا جنگ جګړې بدې دشمنۍ نه جایداد تنازع دا خو وي خو چې دا نن سبا دا کوم مرګ جوړ د زنانو او بیا هغې کې هغه دومره درنې رشتې دا زموږ معاشره کې صرف دا د وجه دا ده چې مونږ کې د علم کمی دی مونږ کې چې دی د برداشت نشته دی مونږ د مذاکراتو لاره نه اپناوو د چا چې بد تعلقات دي دا همیشه مونږ د پټولو کوشش کوو خو چې کله راښکاره شي نو ظاهره خبره ده دا دوه خاندانونه به چې دی دا به خپلو کې یو بل سره په بدۍ باندې وړي او بیا به سبا کچرو کې ولاړي مونږ کوشش هم کوو چې د مدعیانو سره د ملاوېدو دپاره دوی سره خبرې کولې خو دا دومره شرمناکه پیښه ده چې لکه هغه زمونږ د کیمرې په مخامخ نشي راتلی چې ماته دا ووایي چې د دې فلانکي زما د دې ښځې سره دا د تعلق او په دې وجې بنیاد دا ایښی دی نو مونږ ته همیشه دا پکار دی چې مونږ خپل علماء کرام سره د خپل قام قبیلې او داسې مشرانو سره ناسته وکړو چې هغې نه مونږ سره سبق او څه تربیت حاصل کړو. شاه خالد خان ویل کېږي چې یاره د ملزم چې دی د دې زنانه د لاس ډېره زیاته بې حرمتي کړې ده او د تیزاب د کوم ځای نه را پیدا کړي او دا د چې کوم دا انداز کې دا وجلې ده لکه دا یوازې سړي کار خو نه دی دې سره د چا مرسته حاصله وه؟ دا خو جی د سره په دې دغه کې د مور شانه بشانه ولاړه وه او ستاسو څنګه دا وخت بالکل د حقیقت دی چې دا په یوازې باندې نه کېږي ځکه چې یو کس وجل که ډېر هم دغه شي خو په داسې بېدردۍ سره چې او په داسې تشدد سره کېږي نو هغه په یو کس نه کېږي د دې د مور په ذریعه باندې د دوی باندې د زنانه باندې تشدد شوی دی او حتی چې د پوسټ مارټم رپورټ مطابق د دې لاس خپې چجې یعنی کم ځای به زه یاد کم دا ډیمیج دي مطلب د بدن یو اندام یې مرته نه دی بالکل هم په دې باندې په هر ځای د دې تشدد شوی دی په هر ځای زخم دی او ډېره په بېدردۍ سره دا وجلې وه او باره د تیزابو خبرانو تیزاب دلته کې دا لوکري چې کوم تیزاب میلاویږي دا تیزاب یې وړي دي چېرې دی دا پیسټ چې کوم دی نو دا داسې شي چې بې څوک پېژني نه لکه د پیسټ دغه دپاره د تیزاب هم استعمال کړي په مخې ورته اړولي خو اني هاو پېژنګلو خو د هغې د کپړو د بدن نه خلک خپل مړی خلک پېژني که په هر حالات کې بیا هم پېژنګلو د هغې د بورقې نه د هغې د کپړو نه دا خو مونږ ته مشوره ځکه چې کوم د په رپورټ کې ویلي نو هغه شانتي مونږ دغه کړې وه پولیس د علیه قتل چې کوم شیزونه دي دې کې څه میلاو شوي دي چې دا هغه استعمال کړي بالکل دی زموږ تفتیشي ټیم الحمدلله ښه په صحیح طریقې سره دا تفتیش کړی دی او دوران تفتیش چې کوم په هغې کې څه استعمال شوي دي کم که ډانګې دی چوکا ده کم بوج دی په څه کې چې وړلې ده هغه هر څه برآمد شوي دي